ابو دجانه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی ما تا نبی علیہ السلام خپل توره راکړه. نو ابو دجانه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی زه چې کله میدان ته ووتم نو زه ډېر په تکبر انداز ګرځېدم چې ما سره د نبی علیہ السلام توره مبارکه ده. وی نبی علیہ السلام وفرمایل چې تکبر به نه کې مګر د کافر خلاف به تکبر کې اوچت به ګرځې او توره راخیستې ده او په کافرو صفونه یې مات که. هلته توره د چا وکړه ده بس یو غزار چې کو نو اخ کس ځان داسې پټ کړی و چې غزار یې کو چغه یې کړه چې مه کوه غورې زه خو زنانه یم او دا هنده وه دغه ټیم کې دیم ایمان نه دی راوړی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه زر لاس کنټرول که او وی فرمایل چې هسې نه چې د نبي علیه السلام په تورې سره زمانه پردی زنانه اگر چې کافره د داره نه نشي نو تورې کنټرول که واپس د هغې نه را روان شو. صحابه هغه تعلیم په جنگ په دوران کې ښودلی چې په ماشوم په بوډا او په تورسرې به غزار نه کوي. دې هندې بیا وروستو ایمان راوړی دی رضی الله تعالی عنه لیکن هغه ټیم کې ایمان نه و راوړی.